که یو سړی دا ستا د وړاندې د یو بل کس غیبت کوي که نه، نو ته ووایه چې دا کس به زما هم غیبت کوي. او مونږ به مسجد ته به راشو، دلته چې به کومه دی د مونځ نه مخکې به نوافل به وکړو، ذکر اذکار به وکړو، تلاوت به وکړو، او بیا به مولانا صاحب پسې قاري صاحب پسې به ودرېږو، مونځ به وکړو چې بهر به وځو نو تسبیح به م راسره وي او د نورو خلکو سپکاوی به بار به چې کوم دی غیبت به کوو. د نبی علیه السلام بیبي حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د قد نه داسې لنډه وه چیته وه. د نبی علیه السلام ته حضرت عایشه بیبي وفرمایل چې د الله محبوبه صلی الله علیه وسلم وی دا صفیه چې کومه ده داسې لنډه د اشاره وکړه لیش ته چې یاره دومره قد کې ده. نو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل عایشې وی دا تا چې کومه خبره وکړه کو دا خبره دا تا یو سمندر اوبو ته غزاره کړې وي نو هغې به خپل خوند بدل کړي، هغه سمندر او اوبو به خپل خوند چې کوم دی هغه بدل کړی وي.